پټون صاحب دا ته وایي چې نن کومه افسوسناکه واقعه وشوله هسپتال کې ته هم موجود یې هغه دردناک مناظر تاسو هم ولیدلو څه وینا لري دې حوالې سره؟ حکیم جان زه لیټ خبر شوم راورسېدلو ماشوم لیدل ناممکن شو په دې چې کوم رژل و هغه وتلي مړي چې کوم دي هغې وړي دي علاقې ته دومره خبر شولم سره داسې ماشوم هم و کې سیریس دی چې هغه د نو بچیانو بعد پیدا شوی دی و بل ځای دغې واقعه ټول کورمیوال ذمهوار دي یک ورمی مفتی عالم یا ذمهوار یک ورمی ملک یا ذمهوار ورمی کمانډین صاحب شو ورمی بریګیډیر صاحب شو ورمی ډي پی او صاحب شو ورمی ځوان شول هر یو سړی دغې واقعې ذمهوار یا او ګناهګار یا یو موږ چې د کوم شیانو ته لمنې وایو موږ چې د کوم شي شوق لرو دغه شی خو به دومره وجوهات دلته پراته وي که نه که دغې علاقې کې جنګ نه وه شوی دغې علاقې کې به میز ګلې پراته وي که دغې علاقې کې د جنګ ماحول نه وای مو په کاله کې به ګارنیټ راتلو که دغې علاقې کې د جنګ ماحول نه وای مو علاقې کې به بچیانو چې د برودو مرودو سره لوبې کولې څه کله مونږ دغه شیان کوو بیا به مونږ داسې دا ګل ګل ماشومان نه دي دا به اوس دغو خلکو ته نه وي چې په دوې درې ورځې به مو تېرې شي خو مور به همیشه دپاره دا شلېدلی ژوی دا پرهر ژوی د چا سونګا نشته د چا غوږ نشته د چا سترګه نشته دی څومره جذباتي تکرونه چې موږ کولی شو کوئ خو دا اوس ورشه ښکله ته دغو بچیو ظلم چې دغو بچیو ته ژوند پروت و دغو ته ډېر څه کول پکار و دا به خدای څه جوړېدلو خو یې مونږ تاسو ذهنونه یې مونږ تاسو سوچ داسې جوړې چې هر علاقې کې خامخا دا فضا برقراره وي بچي په هېڅ شی نه پوهېدلو نه ناتا نه بچي تو سره د یو خاندان داسې کړلو نه د مرچي وو نه د خبرو نه د څه شي سوچ فکر والا حکیم جان دا که مو ټول ذمهوار زه ډي سي صاحب کمانډین صاحب ډي پي او صاحب ملا صاحب ملک صاحب د یوه به نه خوب کې پاک راشي د یوه به نه ټیکار کې پاک راشي